أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف ټول په جواب وای. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه مجلس حاضرین و مسلمانانو ورونو او دغه مدرسه فیض القرآن داغی په چار دیواره کې دننه خویندو میندو نن دغه مدرسه فیض القرآن د هغې د طالباتو د ماشومانو جنکو د بخاري شریف ختم او د مدرسې چې کوم ذمہدار دی موږ ورته محتمم صاحب وایو حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب حفظه الله دا خواري کړې د محنت یې کړې او د هغې په محنت او خوارۍ باندې د الله په فضل او کرم نن ګڼ شمېر جینکې چې ستاسو بچی وی ستاسو خویندې وی هغې علم وکړو او د علم نه فارغ شو. الله یې د دغه ماشومانو جینکو او د هغې څه کوم معلمات دي استادان او معلمین مدرسین په زندګو کې برکتونه واچي. او چا دا بخاري شریف مولانا شیخ نظام الدین صاحب هغې دا خواري کړې د محنت یې کړې الله د هغې علم ډېر خیر او ډېر برکتونه او ډېر سعادتونه نصیب کړي. زمانونو د بخاري شریف ختم دی دی کې خو موږ طالبانو ته ډېرې اوږدې خبرې کوو د صرف او د نحوې او د بلاغت او ربطونه او ډېرې اوږدې قصې وي ډېر مباحث یې دلته د دې باب ربط یې د مخکې باب سره د دې باب ربط یې د کتاب الرد علی الجهمیه سره او بیا دا کتاب الرد د دې ربط یې د مخکې کتاب زنانه چې د هغوی د ژوند ملګري ني خدای صالحه دیندار د ژوند ملګري ور نصیب کړي او الله چې کومې جنکو د علم وکړو خدای ته د علم برکات نصیب کړي ته د قسمتونه د خیر او د خوشحالو کې او الہ العالمین د کوم زنانو چې په کورونو کې روانې دي یو بل سره په اتفاق او پروغ بدلې کوم نارینه چې دي ټول الله د خیر او خوشحالو زندګي نصیب کړي دا نوجوانان چې څومره دي الله د دوی له صالحه دیندار با اخلاق بیبیانې ور نصیب کړي
یا الہ العالمین دې مدرسې له مزید ترقی ورکړي. مولانا صاحب ته دعا وکړئ چې الله د مدرسې چلولو مزید توفیق ورکړي. الله روغ صحت نصیب کړي. دا نور علما کرام دي زموږ دوستان دي چې څومره دلته راجمع دي. دا علما ګورې په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ټول علما چې څومره دلته راغلي الله په علومو کې برکات واچوي. الله تعالی دې د علومو هغه ترقی نصیب کړي او الله د دوی د خیر او برکت عافیت زندګي نصیب وګرځوي. الہ العالمین دې مدرسې له ډېره ترقي ورکړي. دوی ته د غیبي خزانو نه د چلولو توفیق ورکړي. دا څومره نوجوانان دي ځوانان دي که د سکول سبق وایي که د مدرسې الله په هغې کې کامیاب دي. دا کشر کل چې څومره دی پروردګاره مونځګزار یې کړي او دیندار یې کړي او د عالمانو خادمان یې کړي پروردګار. په زړه کې الله د علماو او د دین مینه زموږ د ټولو پیدا کړي. یا الله بیا د نه سوال کوو د دې حاضر جمع یا د زنانو په زړه کې څه شرعي حاجات دي یا الله دې پوره کړي. دوی سره چې چا امداد کړی دی په دې مدرسه کې مخکې یا نن یې ورسره کړی دی دعا کوئ الله هغې له هغې بدلې په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. او دعا کوي چې الله روغ ورکړي، الله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي. چې امام بخاري شروع د بدء الوحی نه اخر کې په دې ولې وکړه نو دې باندې یا اغراض د امام بخاري وي نو دا ډېرې اوږدې خبرې علمي نو که هغه طالبانو خبرې شروع کړم نو ممکن نه چې عام زنانه پې پېښ شي او تاسو به پې پوه نه شي. نو زه به ساده غوندې د دې باب او د حدیث ترجمه وکړم. هغه علمي تحقیق چې موږ یې طالبانو ته کوو هغه به ونه کړو. هسې یو دوه درې خبرې به د دې جنکو دپاره وکړم ځکه د هغې ختم ده. نورې به عامې خبرې وکړم ساده پښتو کې چې تاسو ملګري باندې په اسانه پوه شي. وروڼه امام بخاري رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی او اخیری باب یې دا راوړی دی. یو ټکي به داسې په ساده پښتو ویم چې تاسو پوه شئ چې امام بخاري رحمت الله علیه غرض د دې باب نه څه دی. دا مونږ هر باب کې وایو. اغراض د امام بخاري د ترجمة الباب نه د ایران د ترجمة الباب نه انعقاد څه غرض دی ولې دا باب دا یو ډله تېره شوې ده چې هغې ته معتزله وه او د هغې ډېرې خرابې عقیدې دي. نو د هغې یوه عقیده ده په هغې عقیده دې رد کوي. هغه معتزله د عقل بچي دي بس چې عقل یې کومه خبره اخلي امني او که د قرآن او د سنت خبره ولیني چې د دوی عقل یې نه مني د عقل نه باري اوچته یې نو بیا نه مني بیا پکې ګنده تاویلات او خلک ورې داسې خبرو ته میلان کوي. اوس هم په دې سوشل میډیا ډېر خلک دي چې هغې خلکو ته داسې خبره کوي چې د عقل سره سمې خوري او نور د حدیثو نه انکار کوي کم بختیان. نو خلک وایي هلکه ډېر ښه ملا دی دا ډېر ښه نر ملا دی دا نورې مولیان ښه دي دي څه دا وایي ډېر ښه نر ملا دی وایي دې سمې خبرې کوي او دې برابر که کنزل کوي وایي څنګه نر ملا دی کنزل یې وکړه دا اوس خبره ده. د حدیثو نه انکار کوي خو د عقل سره څه ناڅه سمې یې وي نو خلکو ته هغه خبره کوي نو خلک ورپسې داسې به نه د شریعت دوه قسمه څیزونه دي چې عقیدې سره تعلق دی. یو هغه دی چې زموږ د عقل لاندې راځي، یو هغه دی چې د الله علم کې شته خو زموږ د عقل نه اوچت دي دا قصداً الله داسې کړي دي. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وی تاسو ته خو ډېر لږ علم دی هغې باندې انسان د سره پوهېدی نه شي د عقل نه اوچت. ولې دې دپاره چې الله درته وایي چې په عقل دې اعتماد دی که په ما دی. که په عقل دې اعتماد دي نو بیا به هغه منې چې د عقل لاندې راځي
او الله وی دا بعضې څیزونه د عقل نه موچت پیدا کړي دي خو ما ویلي دي د عقل لاندې نه راځي نو زما خبره منې که نه زما په خبره اعتماد کې که نه کې نو که ته وی نه کوم تر څو چې زما د عقل لاندې نه راغلی نو په خدای او رسول دی اړو اعتماد ونه او که وی چې نه زما د عقل لاندې راځي بیا منم که عقل یې نه مني الله تا ویلي بیا منم مثلا د قبر عذاب دی اوس عقل خو د انسان دا نه مني قبر اوس پړي سم پکې دی لیکن الله وی قرآن شریف کې رسول الله فرمایي په حدیثو کې نو موږ به منو د فرشتو وجود فرشتې عقل خو نه مني دلته یو فرشته ښي طرف ته ناسته او بل ګس طرف ته کرام الکاتبین اوس ته وایې لکه ما خو چې ته دا فرشته ونه لید فرشتې خوراک نه کوي څښاک نه کوي ستړي کېږي نه او د اسماتې د حاجت نشته ته وایې دا به لا څنګه دا خو زما عقل نه مني هلکه خبرې مه کوئ موبایل والا بند کړه موبایل دلته زه لګیا یم خبرې کوم حدیث وایم او تا موبایل کې سړیه آداب زده کړئ آداب او که ضروري خبرې لږ احوالات شه بیا نو د فرشتو وجود نه به څنګه انکار کوې کافر به شي یو مثال سره درکوم د دې ځای نه اسمان 1500 کاله مزل دی پته نشته چې کم رفتار هغه الله ته پته بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې 500 سال د دویم نه دریم پورې 500 سال دریم نه څلورمه پورې 500 سال څلورم نه پنځم زه ورپسې هر اسمان نه بله پورې 1500 کال بیا اووم اسمان نه بره الله عرشه پورې 1500 کال بیا د عرش ته لاندې سې نه بره پورې 1500 کال څومره مزل دی او وحی به قرآن شریف جبریل علیه السلام راوړو جساس لیکلی په احکام القرآن نور علما هم لیکلی دي چې حضور پاک یو ځل تپوس وکړو وایي ته چې ما له قرآن شریف راوړی وحی راوړی څومره ساعت کې رارسېږي ډېر لوی مزل او ورته څه وایي قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه نی رپېدلې چې ما رارسو اوس عقل کوم دی دا مني خو الله وایي پر پیغمبر ویلي دي زمانه په قرآن شریف کې یو واقع راځي د سلیمان علیه السلام او هغه کومه ښځه وه عوامو ته بلقیس وایي سلیمان علیه السلام په مجلس کې ناست دی وایي قرآن وایي زه نه وایم ایکم یأتینی بعرشها دا تخت به څوک راوړي قال عفریت من الجن یو خطرناک پیری هغه وایي صاحب انا آتیکا بهذیک دا مجلس پنی ختم شوی ما برا رسول وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيكم بها به لك آتيك به انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك زبې دومره سات کې راورسوم چې ستا بلا سترګې نه پیدا او قرآن فلما رآه مستقرا اوس عقل کم دی دا معنی ته دا خو زما عقل نه معنی عقل باندې نه معنی خو چې قرآن ویلي دی نو موږ به منو اوس به ډېر خلک عقل پسې وي نو ګمراهان شي نو دا معتدله په عقل پسې لګېدلې دی به د قبر عذاب نشته عقل مې نه مني دی به دمونه پکې نشته دم څه شی دی خو د خولې اواز او خولې نه وګته په هغې سړی سینګ جوړېږي عقل نه مني نه منم دی وی پولیس ورات نشتا په دوزخ د پاسه چې کوم پل دی نه منم ولې نه منې یاره تاسو وایئ حدیث کې را تاسو وایئ چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو په دې به څوک څنګه دی دا شرعي آیت نه دی ویلې دا خو تعظیم به مسلمان له انسان له آزاد په دې به څنګه سړی اوس تاسو زمونږ په دې علاقه کې یو سړی په خوا تېر شوی الله دې وبخښي ښه سړی نو هغه یو ځل د پولیس ورات ذکر کاو چې داسې یو مقتدي ولا چې پخه کړه او ښه مزېدار دا پنډور چرګ ورته ځیم دا سپین چرګ دی ولا په غوړو کې ښه روید کسوري ورته یې کېښود
و د استاد چې تا پرون د پولیسفرات خبره کوله چې د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی نو دا ټیک خبره ده او که داسې دی موږ یې هغه وی نه دا خو د حدیثو نه ثابته ده وی استاد چې ته به پې څنګه دی ستا خو شپې خوږېږي او چشمې دې لا بېلې چولې یاره چې ته پې ځې نو څه دم به راسره لکه دومره چې د ویښته نه نري دي او د تورې نه تېري نو بغیر د دم درهې نه په دې پورې وتل ګران دي استاد جي ما له را دم ماته وښایه په هغه محشر په هغه غټ میدان کې به تا پسې کم ځای ګرځم هغه استاد جي لږ خوشطبع هغه ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته هلکه مې موټروی څه شی دی حضور پاک فرمائی چې بعض خلک په داسې پورې دي کل برق لکه د برېښنا کا جاوید الخیر اعلی اسپشا کر رکاب بخانو پشا څوک پیاده روان د اعمالو مطابق اوس که د ویښته نه نری دی او تورې نه تیره دی نو الله قادر دی چې یو سړی پې بوځي بس زما عقل نه مني نه اخلي خو الله ویلي دی او رسول الله فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا زه به منم دقسې زما ورونو دلته کې معتزله وایي اوس زمونږ عقیده سره تلاوت الاول درته هغه ویم چې دا څومره نیکۍ به دی مونږ کوو دا به د قیامت په ورځ په یو تله کې الله وچې تلي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة واما من خفت موازینه فامه هاویة وما ادراک ما هي نار حامیة قرآن وایي دا به تلي نیکۍ درنې شو جنت ته به ځي او ګناهونه درانه شو دوزخ ته به ځي که دواړه برابر شو اعراف یو ځای دی جنت او دوزخ منځ کې څه موده به هلته وي د هغې نه پس به الله جنت ته وړي اوس معتدله دا نه ماني هغې وی نیکۍ په سترګو ښکاري ده څنګه به تللی کېږي وزن دی لکه ستاسو په ژبه ویم هغه جوهر او عرض قصې راته نه تاسو پېښ هغه شی وزن کېږي چې یو ماده لري یو وجود لري لکه ګیلاس به وزن کم اوبه به وزن کم یو وجود دی غنم جوار دا به وزن کم یو وجود دی خو چې کم څیز یو ماده نه لري هغه څنګه وزن کوو نیکي بدي په سترګو ښکاري نه نو چې یو شی نه ښکاري په سترګو لاس کې نیوی نه شي شاپینګ بیگ کې اچولی نه شي تله کې اچولی نه شي نو څنګه به وزن کېږي ګوره بیا عقل نه راغله او یو اعتراض یې بل هم دی خو به دا یو کافي دی نو امام بخاري په دقې خلکو باندې رد کوي او څه وایي ورته چې رورې بس مه کوه قرآن او سنت حدیث ویلي الله فرمای وندع الموازین القسط لیوم القیامه قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې موږ لګوو او ما بچی بل یم تپوس کوم په قرآن حافظ وي او نو مې دا نعمت ته خدای درکړه دا نعمت سترګو ته سترګې دې نعمت ته رسي ولا شاګردان دي را سره په سوونو دي را سره مې دا غټ نعمت دې زما وروڼو ګورئ نو موږ له چې خدای کوم لوی نعمت راکړی دی ایمان په شکل کې قسم په خدای چې له دې نه لوی نعمت بل نشته که موږ په چین کې پیدا نو موږ به خدای چې سب کافر به دا که موږ چین کې پیدا وي نو هلته موږ څه خوړل هغه ټول ماران خوري مږې خوري په خدای زه تلیم چین ته مږې خوري دا مږه داسې راوالي روغه مږی او راوالي اوبو ته یې وروغورځوي اقا خوري ظالمان سپي خوري سپي په دې سر ولې یو تماچې غوندې ډزو کې سپي راوغورځېږي سره د هغه سرمنو د ویښتو یې په تال کې ورواچي داسې په توبې به وباسي یقین په خدای وکړه ما نه به کرکه راغله موږ یو هوټل ته ډېره کړې ما ورته ویې ګورې موږ به هغه هوټل ته بوځې چې د مسلمانانو وي دلته هم تېواده نشته نو موږ به یې ترکیان هوټل ته بوتلو خو چې ډېره په کوم هوټل کې وو نو هغې کې ناشته زموږ هلته وه چې کوم کې ډېره وه هغه چینیان هوټل دی نو سهار به ورغلو بریکفاسټ ورته وایي نو چې موږ به ناشته کوله نو ملګرو به ته ما ویلي مې ګورې پام کوې دې غوښې ته ګوتې نه کوې څه پته لګي چې د خنزیر غوښه ده او که څه شی نه به خوړه ترکاري به م بلکل سهار نه خوړه غرمې له خو بیا ترکیان هوټل ته بوتلو
ماسماخام هم ترکیان ہوٹل ته مسلمانانو بوتلو لیکن سار بریکفاسټ هغه چین ہوټل کې هغې کې دی بالکل هګۍ ها به م راواخېسته هګۍ د چرګې نو هغه به م خوړه په هغې به م ګزاره کوله او یا به م دا سلاد چې ورته وایي دا راواخېستل دې باندې به م ګزاره سار وکړه سار یو ملګري سره ناست و نو هغه ما دغه راواخېسته چای او بغیر پیو کې مې ښوده همې دغه کوله ما ته وایي چې هغه دی پی پراته دي او ډېر مزېدار پی دی دا پکې واچوه هغه راغېستې و ځان ته یې چورې مې تا ته پسه شته چې دا پی د چاري مې دوی خو د خرې پی وڅکي دوی خو د سپی پی وڅکي یار ما دوی مولوي صاحب موږ له دې الټی راوستې نو مې اسکه د خرې پی چې خپې دې مضبوطې شي او سترګو کې طاقت پیدا شي نو که چین کې پیدا وي موږ به داسې نه خورو که موږ په انګلینډ کې پیدا وي د کافرانو په کور کې کافران به که جاپان کې پیدا وي نو موږ به کافر نو موږ الله په مسلمان ملک کې پیدا کړو د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړو د پاکې مور نه پیدا کړو او پیدا کېدو سره وخت کې راته بانګه وکړي اوس وخت کې اقامت شو رښتیا ووایه چا دا درخواست خدای ته ورکړی چې ما به د مسلمانانو په کور کې پیدا کړې نه دا د چا فضل دی ووایه د الله فضل دا لوی نعمت نو چې دومره موږ الله خوشحاله کړو نو موږ له پکار دی چې موږ هم الله خوشحاله کړو که نه نو الله په دې دوه خبرو خوشحالېږي یوه خبره څه ده سبحان الله وبحمده او بله څه ده سبحان الله العظیم طالبانو خبرې ګورې ما درته ویلې دي سبحت الله سبحان مفعول به دی او مفعول مطلق دی او د نوع دی او تاکید وغیره دا پرېږدو زه به لازمي معنا وکړم الله د هر عیب نه پاک دی الله کې عیب نشته وبحمده چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول الله له ثابت دي بیا وایي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی او بیا وایي العظیم الله ډېر لوی دی په شان کې په صفاتو کې د الله په شان د چا نشته د الله په شان ښکلي صفات د چا نشته او د افعالو کې د الله په شان کارونه بل څوک نشي کولی کوم نور چې الله راخېجي رښتیا ووایي داسې بل څوک راخېجولی شي نه دا به ټول ملګري وایي یو ځل ما سره ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اوس حضور پاک فرمائے دا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث دے من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مرة جسل کرتے سوک ہوئے محیت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ویکہ گناہونا دریاب دا زگم رمی نو اللہ بے اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر
وبه قال حدثنا أحمد بن أشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شریف ټول په جمع وایي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، دغه مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو او دغه مدرسه فیض القرآن دغه په چار دیواره کې دننه خویندو میندو نن دغه مدرسه فیض القرآن د هغې د طالباتو د ماشومانو جنکو د بخاري شریف ختم او د مدرسې چې کوم ذمہدار دی موږ ورته محتمم صاحب وایو، حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب حفظه الله دا خواري کړې د محنت یې کړې او د هغې په محنت او خوارۍ باندې د الله په فضل او کرم نن ګڼ شمېر جینکې چې ستاسو بچی وی ستاسو خویندې وی هغې علم وکړو او د علم نه فارغ شو. الله یې د دغه ماشومانو جینکو او د هغې څه کوم معلمات دي استادان او معلمین مدرسین په زندګو کې برکتونه واچي. او چا دا بخاري شریف مولانا شیخ نظام الدین صاحب هغې دا خواري کړې د محنت یې کړې. الله د هغې علم ډېر خیر او ډېر برکتونه او ډېر سعادتونه نصیب کړي. زمانونو د بخاري شریف ختم دی دی کې خو موږ طالبانو ته ډېرې اوږدې خبرې کوو د صرف او د نحو او د بلاغت او ربطونه او ډېرې اوږدې قصې وي ډېر مباحث یې دلته د دې باب ربطې د مخکې باب سره د دې باب ربطې د کتاب الرد علی الجهمیه سره او بیا دا کتاب الرد د دې ربطې د مخکې کتاب وفي ده بدن نشوف عند البيت خلق كم مالار أولين بقوقي بقولوكي بجيب كوسكي دوبي برسيل لا أمك هو سيكوران فتا ويبقى كين دليل تزالوك فرمس أو ما لقى بقوتي بسيبه لكون ما نشتي نكشافين بونا بيكون أسقطنا وقت مراري بلا بسيبه خلق يبقى دا جوړه مون کارو تارو به مون دا بس یو د جواب مونږ بیا به دوباره نه مونږ بلا بچو پیسې به ورکول مون سره کو تلاوت نه کوي خبر باندې جوړه ما هغه وی دور ته وځي هغه وی ته وځي کور کې بالکل پاتہ او اوس وخت زه مچې پکې دا د جامع جوړې والے پرده کې لا شنه بچي او به به اسراف ته مور اسراف نه پیسې بچي کور کې مون شروع شو تلاوت شروع شو رونق شروع شو اصلا مې راته وکړل ولې د حقیقت ویما هغې ته نه وي هغه پیسه ډېره وکړي خوشحالي نه وه سکون نو بې برکتي وه اوس هم په کور کې خدای بې برکت په کور کې مې خدای بې عالمانه ماکودانې وکړي زمانو تاسو ټولو ته مو ویل چې خپلې لوڼه خپلې خویندې هغه به ولې کښېري په دغه مدرسه فیض القرآن کې د مولانا صاحب سره به داخل کړي القرآن زدگی دی بس آیره دربی شمکینا کل ورکی عریم کل تربیت دا صوت خبری میں تاراس کرے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تربی ورکی مولانا کے قرآن سے ابلا پیدا چکم استادان دی معلمان دی اللہ نے تزنگو کی برکات واجی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تاسو تو شاہدی یوم نکود در شریف بجا
Itu baru